شهید نیکه یعنی د بختور شاه پلار د اویس شهید قبر له ورغلی دی او ډېر زیات یې ورته جللي دي او د قاتلانو باره کې یې داسې څه ویلي دي چې ټوله دنیا حیرانه شوه. دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړی خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر یې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. نو اویس د ضلع چارسړې په خریچن مندني علاقه کې اوسېدو. د اویس پلار بختور شاه ډېر غریب سړی و. هغه به خپله خاکه حلاله مزدوري کوله او خپل بچي به یې پې غټول او په خپلو بچیو یې ډېر غټ ښایسته تعلیم کړی و. خپل بچي یې ډېر په ګران سکول کې داخل کړي وو او داسې یو بچی هم نه و پرېښی چې په هغه باندې بختور شاه تعلیم نه یې کړی. بختور شاه ویلي دي چې زما تعلق د NP پارټۍ سره دی او زه غواړم چې زما مشر چې څه کړي دي زما زامن هم هغه وکړي. زما مشر چې څنګه تاریخ خلاص کړی دی دغه رنګې زما زامن هم تاریخ خلاص کړي خو کاش ما چې چا زامن پرې نه خوستل. اوس د اویس شهید د نیکه یو نوی بیان راغلی دی او د اویس شهید قبر له ورغلی دی ډېر زیات یې ورته جللي دي او ورته ویلي دي چې اویس بچیه زه دې چا ته پرېښودم زه خو ستا هغه نیکه وم چې ته به کله د یونیورسټۍ نه راغلې ته به اول ما سره میلاوېدې تا به اول ما له په پښو زورونه کول تا به اول ما له په لاسونو زورونه کول بیا به دې ما سره خوږې خوږې پستې پستې خبرې کولې او بیا به ته زما نه ترې او تا اوس زه په هغه خبرو کې په هغه زور کې تا زه یوازې پرېښودم. دوستانو د اویس شهید نیکه ډېرې دردناکې خبرې کړي دي او ویلي دي چې یا الله ته قاتلان تباه کړې ځکه چې قاتلانو زما د ګل غوندې نوسۍ ډېر بېدردۍ سره قتل کړی دی خو زما د نوسي اوسه پورې څه انصاف نه دی میلاو شوی ځکه چې حکومت خاموشه دی چې کله هم قاتلان گرفتار شي بیا حکومت خاموشه شي بیا هغوی ته څه انصاف نه میلاویږي. د اویس شهید نیکه وایي حکومت چېرته قاتلان نشي قتل کولی نو مونږ ته دې راکړي مونږ به قاتلانو سره خپل عمل وکړو. دوستانو که زموږ دا ویډیو هم خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر یې نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.